أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء او هر کله چې مونږ وسکو یا مونږ ورسو انسانانو ته رحمتا مهربانی فراخی د رزق یا د صحت من بعد ضراء او رست د تکلیفنا مستهم هاغ تکلیف چې رسیدلی و دوی ته اذا لهم مکر فی آیاتنا نوی په دغه وخت کې د دوی دپاره مکر هغه باطل تدبیرونه سازشونه فی آیاتنا په آیتونو زمونږ په حکمونو زمونږ کې قل الله اسرع مکرا ته ورته ووایه ای حضور صلی الله علیه وسلم الله اسرع مکرا چې الله تعالی هغه زر بدله ورکوونکی دی د مکر مقابله کوونکی دی د دغې باطل تدبیرونو ان رسلنا یکتبون ما تمکرون بیشکه هغه رالیږلی شوي ملائک زمونږه یکتبونا لیکي هغوی یعنی کرامن کاتبین لیکي دوی ما هغه تمکرون چې تاسو کوم مکرونه کوئ هو الذي يسيركم في البر والبحر دا الله هغه ذات دی چې بوزي تاسو فی البر په وچا والبحر او په اوبو کې په دریاب کې حتی اذا کنتم فی الفلک آن تر دې چې یی تاسو په کشتو کې یعنی سواری په کشتو کې وجرین بهم او جاری وي دا کشتۍ سره ستاسو نه بریح طیبة پاغې هوا معتدل سره پاغې هوا صفا سره وفرحوا بها او دوی خوشحالي کوي په هغې جاءتها ریح عاصف نو راورسیږي یا راشدي کشتو ته ریح عاصف هغه هوا تیزه هغه تیز طوفان راشي په سمندر کې وجاءهم الموج من كل مكان او راشي چپې د هر طرفنا وظنوا او ګمان کوي دوی انهم احیط بهم چې بېشکه احاطه وکړلی شو په دوی یعنی هلاک کړلی شو دوی دعوا الله مخلصین له الدین نو دوی رابلی الله لرا په داسې حال کې چې خالص کوونکي دي دغې الله لره دین خپل هغه اواز او دعا خپله لئن انجیتنا او وی که چرته مونږ ته نجات راکو تا اے الله من هذه د دې مصیبتنا د دې هلاکتنا لنکونن من الشاکرین نو خامخا به شو مونږ شکر گزاره قدردان ستا د نعمتونو فلما انجاهم پس هر کله چې نجات ورکي الله تعالی دوی ته اذا هم یبغون فی الارض نو بیا وی دوی په دغه وخت کې چې سرکشي کوي فساد کوي په ځمکه کې بغیر الحق په ناحق سره یا ایها الناس اے خلقو انما بغیکم علی انفسکم بیشکا وبال او سزا د بغاوت ستاسو وبال د نافرمانی او سرکشی ستاسو علی انفسکم دې په ځانونو ستاسو باندې متاع الحیات الدنیا دا پیده د ژوند دنیا ثم الینا مرجعکم بیا بخاز زمون طرف ته واپسی ستاسو وي فننبئکم
پس مونږ به خبر درکو تاسو ته بما کنتم تعملون د هغې څه چې تاسو به کول. انما مثل الحیات الدنیا بشک مثال د ژوند د دنیا کما ان دے پشان د اوبو انزلناه من السماء چې مونږ راورو دی اوبو لرا نازلو دی اوبو لرا د اسماننا فاختلط به نبات الارض پس یوځای شي د دې اوبو سره هغه بوټي د ځمکې مما هاغه بوټي هاغه قسمونه د بوټو یأکل الناس والانعام چې خوري هغې لره انسانان او څاروي. حتی اذا اخذت الارض آن تر دې چې ونسي دا ځمکه زخرفها هغې ښایست خپل لره سرسبز و شاداب شي وزینت او ښایسته شي تکشنه شي وظن اهلها او ګمان کوي اهل د دې ځمکې یقین کوي اهل د دې ځمکې انهم قادرون علیها چې بېشکه دوی قادر دي په دې باندې په هغې ریبلو په لو کولو د دې باندې. اتاها امرنا لیلا او نهارا نو پس راشي دې ځمکې ته دې فصل ته حکم زمونږه یعنی افت او عذاب زمونږ د طرفه لیلا او نهارا د شپې یا د ورځې فجعلناها حصیدا پس وګرځوو موږ دې ځمکې لرا کټ کړلې شوې ریبلې شوې یعنی لو کړلې شوې کأن لم تغن بالامس گویا کې نو دا فصل بیگا پرون. کذالک نفصل الآیات هم دقرنگی من بیانو آیتن لرا یا دقرنگی من واضح کو اغی نشانو د قدرت خپل لرا لقوم یتفکرون د هاغ قوم د فارچ حغیب فکر کوي. والله يدعو الى دار السلام او الله تعالی را بلی دی خلق لرا اغی کور د سلامتیا تا چې جنت دی ويهدي من يشاء الى صراط مستقیم او هدایت کی الله تعالی چاته چې وغواړي اغی لارې نیغې طرف ته. للذین احسنوا الحسنى د هاغې کسانو دپاره چې نیکي کړې ده الحسنى د دوی دپاره نیکه بدله ده یعنی جنت دی وزیاده او زیاتی په دې جنت چې هغه دیدار الهي دی یا هغه اعلان د رضامندۍ د الله دی. ولا يرهق وجوههم قطر او نبرا خوریږي په مخونو د دوی باندې هغه تورواله ولا ذله او نه رسوایی سپکاوي. اولئک اصحاب الجنه دا کسان چې دي یعنی دا محسنان چې دي اصحاب الجنه دي دا خاوندان د جنت هم فیها خالدون وی بدوی په دې جنت کې همیشه د پاره. والذین کسبوا السیئات او هغه کسان چې کړي دي بد عملنا کفر شرک گناهنا جزاء سیئة بمثلها هغه بدله د بدی بوي په مثل د دغه بدی وترهقهم ذله او راخوره بشي په دوی باندې رسوایی. ما لهم من الله من عاصم او نبوي د دوی د پارا من الله داغه پکړ د الله نا من عاصم سوک بچکون کې سوک دفع کون کې. کأنما اوشیت وجوههم گویا کہ
پټ کړلو مخونو د دوی لرا قطعا من اللیل مظلما اغه ټوکړې د شپې تکې تورې اولئک اصحاب النار دی دا کسان خاوندان د اور هم فیها خالدون وی بدوی پدی وور کې پدی جهنم کې همیشه د پارا و یوم نحشرهم جميعا او یاد کها غورز یا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ويرو دي خلق لرد هاغ ورزنا نحشرهم چې مونږ بجمع کو دوی لرا جميعا ټول پټولا ثم نقول للذين او بیا به وایو مونږ هاغ کسانو ته اشرکو چې شرک کړي دي هغي مکانکم انتم وشرکاؤکم ودرېږئ په ځایونو خپلو تاسو او شریکان ستاسو اغه باطل معبودان ستاسو فزیلنا بینهم پس جدائی براولمون پا منز دوی کے وقال شرکاؤهم او بوئی حق شریکان دوی ما کنتم ایانا تعبدون نوی تاسو زمونگا چی تاسو عبادت کولو فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم پس کافی دے اللہ تعالی گواہ پا من زمون او من ستاسو کے یا کافی دے اللہ تعالی فیصلہ کون کے پا من زمون او من ستاسو کے ان کننا عن عبادتکم لغافلین بے شکا وہ منگ دا عبادت ستاسونا بے خبرہ بے تعلقہ هنالک تبلو کل نفس پا دق وقت کے بخکارشی یا وب پیجنی کل نفس ہر یو نفس ہر سڑے ما حغ عملنا اسلفت چی دوڑان دلی گلی دی وردو الاللہ او واپس پکڑلیشی دوی اللہ تا مولاہم الحق چی مالک دے دوی پا حق دے حقیقی مالک دے وضل عنہم او رک بشید دوینا غائب بشید دوینا ما حغس کانو یفترون چی دوی بجوڑ والدزاننا